اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما تنی زو عبدالقیوم عرف خان بابا ول محمد اسلم د فضل حق کالج او د اسلام آباد نه خبرې کوم چې تانه مې صدر ده او چوکۍ مې فضل حق کالج ده. په فضل حق کالج کې انچارج اسد خان دی او په صدر تانه باندې مې اس ایچ او جناب اشرف خان دی. زه ما دلته کې زما یو ورور دی پراپرټي زمونږ ځمکه دي جایداد دی کشور نومې دی هغه ځمکه خرڅه کړې ده چې په هغې نمبر خسره ده پنجپټۍ کې سابقه نمبر خسره ده پنجپټي دو په هغې کې هغه خرڅ کړی دی خو یو پراپرټۍ ولې ورکړی و 5 کناله 5 کناله ځمکه یې ورکړې وه او هغه چې خرڅ وکړو نو هغه پراپرټۍ والا نښتې په یو په بلې خرڅوله. دې کې جي د دې ځمکه کې دې د یو سړی روچت شو بل زما په پلاټ کې کار کوي چې نوم یې قریش ګل دی او د پلار نوم یې غالبا نه راځي خو یو زوی دی حضرت علي د بل زوی دی اسد علي او بل دی شفیق چې پشران د قریش ګل زامن دي او قریش ګل په خپل هم دی چونکې راغلي دي زما په دې ځای باندې بنیاد که نسته زه دوی ته ورغلم په هغه وخت کې په ځک چوکۍ باندې ایسای کریم خان و او بیا زه عدالت ته لاړم عدالت ته دی عدالت ته دی د سټی راوړه دی هغه وخت هم کار نه بندو چې هغه بیلف یونس خان راغلی او دی کار نه بندو خو بیا پې چونکې کریم خان په زور بند کړ په زبردستۍ باندې او سر دی عدالت ته پیش شو کورتلین ججې ته چې جج ته پیش شو درخواست یې ورکړه هغې ته یې وی چې ما د یونسي راکړه او هغې ورته وی چې زه تاله په دې کیس کې یونسي نشم درکولی چې ته دې کې مالک نه یې چونکې دې دا هغه درخواست دی چې زه تاسو ته خولی شم چې کورتلین جج یې وله خارج کړی دی چې ته په دې کې په 5 تاریخ وله خارج کړی دی په 11/19/2019 کې وله خارج کړی دی او ورته یې ویلي چې ته د دې مالک نشي جوړېدی نه تاله زه یونسي درکوم چونکې ته کار بند کو دی نو اوس په دې روژه کې راغلی دی د شپې دیوالونه خیجولي دي ما پولیس ته اطلاع کړې ده چې دې دیوال خیجي اسد خان ته مې اطلاع کړې ده اسد خان به وی ته ما له سټی راوړه ما به دغه سټی به یې مارډي راکړه ځکه چې کورونا مرض ججان په چوټۍ نو هغوی به سټی راکړه هغه سټی ته هم نه منله نه به دي منله دوی به کار کو نه به یې د بیلف منله هغه سټی هم دا د موجوده را سره شته پرته ده. بیا په دې باندې دې ولګېدو چې بیا کله عدالت کولو شو نو ما کورتلین ججې ته لاړم بیا مې ورته درخواست وکړو او هغې بیا سټی راوړه هغې نشاندي وي د پټواري وکړې هلته به غیرم پټواري ته یې وویل چې ته نشاندي وکړه که چېرې دې نمبر خسره کې لګېږي نو دې فوراً بند کړه د خلاف کاروایي وکړي او که چېرې ده نه نو بیا د قیوم خلاف وکړي ما یې جي دا ډېره نره خبره ده بیا دې زما خلاف وکړي که چېرې دې زما په ده کې دا قبضه ګروپ دی چې مافیا ګروپ راغلی دی دې ځای ته او غوزان نښی په سپینه جامه کې دی او یو بدماش دی بلکل دی نه وکیل پیژني نه بیلف پیژني نه عدالت پیژني نه پولیس پیژني دې کې چونکې دی جي نه کار باندې اوس هم لګیا دی فوراً لګیا دی نه په سټی باندې دی نظیر بیلف ورپسې سټی راوړه بیا دی لاړه تاڼې ته چې لاړ ایس ایچ او صاحب زه وغوښتم هلته او ما پسې اسد خان راغی دلته چوکۍ نه کور ته راپسې راغی چې راشه ته هلته تاڼې ته راشه تاڼې ته لاړو اشرف خان ته کېناستو اشرف خان ډېره ښکلې خبره وکړه خو چونکې عمل پرې ونه شو اشرف خان وویل چې بهی دا د وروڼو د دې تقسیم دی دې نهي ته یې وویل دې قریش ګل ته چې دا د وروڼو تقسیم دی چې کله دې کې وروڼه ته رالې ته پټواري بوځم که چېرې پټواري به لړ شي تا به هم بوځی دوی به هم بوځي دوی به هم خرچه وکړي تاسو به هم وکړئ او پټواري به بوځی او لړ به شی دا به وګورئ که چېرې دې ستا نمبر خسره کې لګېږي نو زه به دې جرموم او که چېرې ته د هغې کې لګېږي نو ته به جرمېږې ما وی بلکل اشرف خان ستا په دې میز باندې که چېرې دې زما نمبر خسره کې نه لګیا 1 کروڑ روپۍ جرمانه به ورم او ستا په دې ټیبل به ایږدم دی ناستو دي چونکې دی را نه له د اشرف خان خبره دی ونه منله دی بیا دلته خپل کار کوو خو چونکې زما زړه سوځېدو ځکه چې په 2 لک روپۍ مرله ځمکه را
او زما یو کنه زه د په زبردستۍ ګیر کړی دی د ده انتقال جي شاته دی هغه د هغې دا نمبر دی چې دې نمبر خسره کې دی دا 5/1 سابقه ده او اوس نوې چې 4 نمبر یې جوړ شوي او 213 کاته دی 413 په هغې کې دا انتقال د دې تورشګل انتقال هلته دی دې راغلی په کنال ځمکې زما دلته رانیولې ده په زبردستۍ باندې او زما د عبدالقیوم په نوم ځمکه ده 227 کاته ده 41/1 خسره ده او په هغې کې د دا ځمکه په آبادي شروع کړې په وچې بدماشۍ نه بیلک مني نه پولیس مني نه خلک مني نو دې د ډي اس پي ته ډي پي او ته او ډي اي جي ته او ډي سي ته او اسسټنټ کمشنر ګلبانو ته دې ټولو ته اپیل کوم چې د دې مخنیوي دې وکړي که چېرې دې مخنیوي چې دې نه کوي نو دې کې به ډېر خون خرابو شي جي زه تاسو ته اپیل بیا هم کوم جي بیا هم اپیل کوم ځکه چې زما نه جایداد ځي او زه بر نه که رانه ګیرېږي بیا هم تاسو ته اپیل کوم جي تاسو مهرباني وکړئ جي ناصر راغی هغه د ایس ایچ او صاحب خبره موږ ومنله دې چونکې رانغی دا هغه خپله بادۍ کو زه لاړم جي ما منډې تړې ووالې او هغه ججې نه مې اډر هم راواغېستو او هغه پټواري مې راوستو دلته ناصر خو چونکې ناصر وایي چې زما دونه مازغه په دې نه رسي کچونه وکړه ډېره خوارۍ خو وګرځېد پولیس هم د چوکۍ او د تاڼې پولیس هم راغلي خو جي هغه وایي چې زما په دې مازغه نه رسي دې چې ته پویه پټواري راوله نو هغه جي هغه هم لاړو او دې کې دې بیلپ او دې سچو د هغه وخت کې یو حوالدار پکې راغلی و د سچو نو یو تاڼېدار هم او دې بیلپ د هغه ته مخامخ وایي چې دا تا ویم چې په دې کې به کار نه کوي چې تر هغه به نه کوي چې موږ پټواري نه راوستی او یا پټواري بیا راځي مساوي به راوړي یا به تاسو مساوي راوړئ یا به دې راوړي نو بس زه خو چې خپل وزیر اعلی ته او خپل وزیر اعظم ته او دې ټول او د مردان ډي اي جي ته د مردان ډي پي او ته د مردان ډي سي صاحب ته او ډپټي کمشنر ته اسسټنټ کمشنر ته دې ټولو ته اپیل کوم جي چې په دې एकदम ایکشن واخلي او په دې غور کې که چېرې دا ځای زما ونه خط نو 1 کروڑ روپۍ به د دې خلکو په مخ کې دغه دې حکومت له جرمانه ورکوم او که چېرې زما چې دا قبضه مافیا ګروپ وي نو دې به زما دا ځای وانهیږي او په دله به سزا ورکړي بس جي دې مهرباني وکړئ تاسو اوس هم دا متعلقه تاڼې ورته ووایه چې دې کار نه کوي جي اوس هم راغلی دی میډیا تاسو لید لګیا دي که نه لګیا او اوس هم جي کار کوي هغې نه منې کېږي نه پولیس مني نه عدالت مني نه جج مني نه ایس ایچ او مني نو مهرباني وکړه به دا میډیا دا کانفرنس ما دې دپاره وکړو چې موږ یو ښه خلک یو ټوپک والا نه یو خو ټوپک به موږ د مجبورۍ نه راډو ځکه چې زموږ حکومت خپل حکومت زموږ تپوس ونه کړي پټواري زموږ تپوس ونه کړي ډي سي زموږ تپوس ونه کړي ایس ایچ او زموږ تپوس ونه کړي نو بیا موږ مجبورن ټوپک راډو او دې کې به ډېره خون خرابه وشي ځکه چې د عمل د پښتو دی او په پښتو باندې جي د خپل سره مور کوم جي نو دا یو کنه ځمکه زما نه جي چې دی نیسي په 2 لک روپۍ مرله ده آخر دا خو جي اوچې بدماش هغه سبا بل هم دا کار کولی شي نو جي مهرباني دې وکړي په دې عزت سره ایکشن والي دا کاغذونه که ما نه غوښتې شي هم ته در کولی شم بیلپ نظیر محمد دی غواړي هم اوس ما شیشن سره جي یو بله دعوا هم داخله کړې ده سبا به سمندر شي او هغه مې هغه ډوډۍ استغاثه ده هم جمع کړې ده چېرې چې دی په بدماشۍ راځي زما په کور کې کار کوي زما په ځای کې نو انشاءالله د هغې سبا سمن دی هم به راشي ده پسې او مشر سینیټ سره استغاثه به راځي تاڼې ته چې دې انکوایري وشي دا ځای دې وګوري نو خو مهرباني وکړئ زه د پولیس ته هم سوال کوم چې د دایرې پورې بند کړئ چې تر کومې فیصله نه شوې هغه کار نه بندېږي آبادي سره رسوي لنټر یې ورکړي خلکو له او چې زه د شپې د ټوله کرونا ټایم کې د شپې کار کړی والسلام جی پاکستان زندہ باد